کہ دا خدای پاک پټولو کتابونو کې دیتا یو ډېر لوی خصوصیت حاصل دی. څومره کتابونه چې د قرآن حکیم نه مخکې تیر شوي دي، که تورات دی، زبور دی، انجیل دی یا نور صحیفې دي، د قرآن راتلو سره ټول منسوخ دي. نه په تورات عمل کولی شي، نه په انجیل کولی شي، نه په زبور کولی شي او نه په نورو کتابونو کولی شي. که چېرته د هغه کتاب یو مضمون قرآن ذکر کړي یا پیغمبر علیه السلام ذکر کړي، بیا خبره ده. لیکن دا هغه کتابونو چې څومره مضامین دي او دا هغه کتابونو څومره آیتونه دي، ټول منسوخ. صرف او صرف زمونږ د زندګۍ او د ژوند دپاره د عمل سرچشمه د هدایت هغه فقط د خدای په کتابونو کې قرآن حکیم دی. ټول وایي الحمدلله. دویم خصوصیت روح د قرآن شریف دا دی، څومره کتابونه چې نازل دي غون نازل شوي دي. تورات غون حضرت موسی علیه السلام ته په تختو ورکړی شو، دغه رنګې انجیل، دغه رنګې زبور او قرآن حکیم چې خدای پاک نازل کړی دی، په ډېر لوی شان نازل کړی. حضرت جبریل علیه السلام نه یو ځل د دواړو جهانو سردار مبارک تپوس کوي، وی ته چې دا قرآن حکیم مال راوړی څنګه راوړی؟ نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته حضرت جبریل وایي چې د خدای رسوله کله چې الله اراده وکړي چې تاله یو صورت راوړم یا یو څو آیتونه راوړم، نو په دې اسمانونو کې زلزلې راشي. اخذت السماوات رجفة شدیدة، زلزلې راشي. فصعق من فی السماوات، او اسمانونو کې چې څومره فرشتي دي په سجدو پرېوځي، بېهوشه پرېوځي. ټولو نه اوله فرشته دې چې سر راوچت کړ، نو الله خپل شان لایقه سره ماته د خپل کتاب د قرآن حکیم څه آیتونه یو صورت راکړي. او بیا چې د تعالی راځم نو یوازې نه راځم. وګورئ، جبریل علیه السلام یوازې نه راځي، یو میلمه چې راځي، یو گورنر راځي یا یو صدر راځي یا یو بل راځي، نو خلک هغه له کومې مخې له وځي او په ډېر لوی جلوس او استقبال کې راولي. نو جبریل علیه السلام وایي، اتقان کې سیوطي رحمه الله لیکلی دي چې زه یوازې نه راځم، ما سره 80,000 فرشتې ملګري وي، او هغه 80,000 فرشتې چې کومې ما سره ملګري دي، هرې فرشتې سره بیا 80,000 نور ملګري دي. د دومره فرشتو په جلوس کې د راشم تعالی قرآن حکیم راوړو. بیا نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته چې به کله قرآن اورو، د هغې خصوصیت واوره، د دواړو جهانو سردار مبارک به سره خوله خوځوله، هیر مې نشي، خوله به خوځوله چې هیر مې نشي. رب العالمین فرمایي لا تحرک به لسانک لتعجل به ان علینا جمعه وقرآنه. دا شونډې مبارکې د ملقه وه، د دې قرآن جمع کول او د دې محفوظ کول دا زموږ ذمهداري ده. نو پیغمبر علیه السلام به ورته غوږ کېښود چې څنګه به جبریل علیه السلام تلاوت وکړو، فوري به یاد و. دومره زور به نبی علیه السلام له ورکړه چې عایشه صدیقه رضی الله عنها فرمایي لقد ينزل عليه الوحي في اليوم الشديد البرد. وی سخت یخنۍ کې چې به په حضور پاک وحی نازلېدله، سخت یخني. فیفسم عنه وان جبینه لا يتفسد عرقا، چې دا وحی کیفیت به تلار او مونږ به د حضور پاک د تندي مبارک تو کتل، د خولو څاڅکي به ترې بهتل. دومره زور به نبی علیه السلام ته ورکړی شو. او حضرت زید رضی الله عنه فرمایي، زید ابن ثابت وی یو ځل وحی نازله شوه او د حضور پاک د هارون مبارک زما د رون د پاسه پروتو لکه دوه ملګري چې ناست دي، دومره سور زما د رون له ورغې، کادت فخذي ان تردوا، وی قریب و چې زما د هارون چوری شوی وی، مات شوی وی، دومره زور یې ورکړ. او په کومه اوښه چې به نبی علیه السلام ناستو، ابه ټینګېدی نه شوه، کې به ناست. خرو بل یو خصوصیت د قرآن حکیم ادا چې نن په مخ د ځمکه څومره آسماني کتابونه دي، یو هم په اصلي شکل کې نشته سوا د قرآن حکیم. ټول وایي الحمدلله. قرآن خو زمونږ کتاب دی، مونږ باندې نازل دی. د قرآن عظمت زمونږ عظمت دی، د قرآن فخر زمونږ فخر دی،
د قرآن هدایت زمونږ هدایت دی. په قرآن خوشحالي مونږ له پکار چې زمونږ امت په خوشحالي وکړو او الله دې زمونږ د دنیا او د آخرت حشر او نشر او د قبر د زندګۍ دپاره د هدایت عملي نمونه ثابته کړي. نو بل خصوصیت دا، نن په دنیا کې تورات نشته پاستی شکل کې، نن په دنیا کې انجیل نشته پاستی شکل کې، نن زبور یا د آدم علیه السلام، د ابراهیم علیه السلام، د شیس علیه السلام، د ادریس علیه السلام صحیفې په مخ د ځمکه نشته. او واحد که یو سړی راپاسي او ما ته ووایي چېرې تا سره قرآن حکیم شته کوم چې په نبي علیه السلام نازل دی، زه ورته ښوولی شم چې او بلکل هغه قرآن چې جبریل علیه السلام نبي علیه السلام ته ورولی دی، هغه چې د دواړو جهانو سردار صحابو ته ورولی دی، او هغه قرآن چې په لوح محفوظ کې پروت دی، دا ما سره د مسلمانانو په هر جماعت او په هر کور کې او د هر قاری حافظ په سینه کې محفوظ پروت دی. بیا وایي الحمدلله. د مامون الرشید زمانه ده. مامون الرشید یو بادشاه تیر شوی دی، اگر چې څه غلطۍ هم ترې شوي دي، عقیده یې وروسته برباده شوې ده، معتزلي شوی دی، لیکن خدمت هم کړی. دغې بادشاهانو د قرآن او د احادیثو د نبي علیه السلام خدمت هم کړی دی. هغه به په خپل دور کې کال کې یو ځل یو مجلس جوړو، لکه څنګه چې ستاسو د سلیمان خېلو په دې کلي کې نن دا کوم مجلس جوړ دی. دغسې یو مجلس بیا جوړو او په هغو د بادشاه مجلس به مامون الرشید بادشاه دی، وزیران به پکې ناستو، لوی کابرین به پکې ناستو، نو د زرګونو مجمع به وه، ډېره لویه مجمع به وه، ډېر خلک به راتلل او صاحب هغې کې تقریرونه به کېدل، نعتخواني به پکې کېدله. څومره مزېداره نعتخواني وکړه زمونږ عبدالرازق صاحب دی، عبید الرحمن صاحب دی، د نورو ملګرو، نو نعتخواني به هم پکې کېدله او د قرات مقابله به هم کېدله، خلکو به خشته تلاوت د قرآن حکیم هم کو او بهترین تقاریر به کېدل. او بیا مامون الرشید به په خپل لاس باندې په کرسی به ناست کو، په تخت شاهي باندې، او بیا خپل لاس باندې به انعامونه تقسیمول. خشته ښکلې قاري، بهترین نعتخوان او شاعر او دغه رنګې بهترین مقرر له به په خپل لاس انعامونه ورکول. حسب دستور یو ځل پروګرام جوړ دی، هغه د زرګونو مجمع جوړه ده او خلک راغلی دی، لوی خیرات به مو، دعوت به مو، تقریرونه صاحب شروع دي، نعتخواني شروع ده. یو چټ چا راولېږه د سټیج چې کوم ناظم دی، دا کوم چې اوازونه کوي، ناظم د سټیج دی، لکه زمونږ محترم دلسوز صاحب چې خشته مزیدار هغه نعتخواني کوي، یو صاحب ورسره دا عبدالرحمن بابا یا زمونږ د محترم حاجی صاحب رحمه الله اشعار هم پکې ووایي، د سړي زړه متوجه کي. دغه رنګې هغه د سټیج ناظم ته چټ راغی د یو بهر نه د یو میلمه نه، او په هغې کې ورته لیکلي دي چې یاره زه یو میلمه تقریر کول غواړم، مهرباني وکړئ ماله موقع راکړي. د سټیج ناظم مامون الرشید بادشاه ته چټ ورکړه چې صاحب دا یو چټ راغلی. مامون الرشید چې چټ وکت، وی دا څوک دی؟ وی چې پته نه لګي. وی مونږ خو د خپلې علاقې د علماو تقریر هر کاله ورو، ښه خبره ده، میلمه دی ورکه ورته اجازه، د خپله تقریر کول غواړي، موقع ورته ورکړه چې د تقریر وکړي. موقع یې وله ورکړه او سړی راغی سټیج ته راغی. سټیج څه سټیج و، تخت شاهي به و، په هغې به لوی لوی اکابرین به ناستو. چې څنګه راغی صاحب په سټیج باندې کېناستو، یو خړو پړو جامو والا او یو عام مسافر سړی دی. مامون الرشید ته تپوس کوي کاکا د کوم ځای نه راغلی؟ وی چې یو مسافر په دې لاره تلم. دلته څنګه راغلی؟ ستا دا مجمع مې خوښه شوه، دا اجتماع مې خوښه شوه. وی ته څه ویل غواړې؟ وی چې یو تقریر کول غواړم. په کومه موضوع به تقریر کې؟ اوس تقریر له خو موضوع هم پکار ده که، په کومه موضوع به تقریر کې؟ وی چې د قرآن حکیم دا به زما موضوع وي. وی قرآن حکیم متعلق به څه وی؟ قرآن کې بیا بلا موضوعات دي، څه به وی؟ وی چې د قرآن حکیم په علومو تقریر کوم. دا ثابتوم چې قرآن حکیم د دنیا چې څومره علوم دي د دې ټولو سرچشمه قرآن حکیم دی. ډېره ښه ده، لکه دا خو ډېر بهترین علمي بیان دی. موقع وله ورک، سړی چې ودرېد تقریر یې شروع
چې تقریر شروع کو د قرآن حکیم د علوم بیانې جی علم طب ته په دې آیات کې اشاره شوې د انجینرۍ اصول دې آیات کې خدای پاک کو دلیل د معاشیات او معاشرتی علوم او قانون او فلان هغه زمانه کې چې څومره علوم یو علم ته د قرآن حکیم آیات پیش کوي او اشاره کوي او په ګنټو لګیا د کاکا تقریر کوي. حیران شو خلق چې خدای پاکا دا مولا د کوم ځای نه راغلی دا دریاب والا علم د کوم ځای نه راغلی دی. مجلس کې ناس څوک دي؟ مجلس کې ناس داسې څه بیکاره خونان مولیان نه دي ګورې رونو. امام شافعي صاحب رحمت الله علیه خو دې سړی پکې ناست، امام احمد ابن حنبل پکې ناست دی، امام ابو یوسف او امام محمد غوندې شخصیات پکې ناست دي. اکابرین هغه فقها مجتهدین او د فقه غرونه پکې ناست دي چې د هغې نوم اخیستو سره سړی ایمان تازه کړي. داسې لوی اکابر ناست دي. داسې خلکو مخکې تقریر هم ګران کار. زمونږ د علاقې مولانا شمس الحق افغاني رحمه الله یو ځل تللی و ګړی ته. ګړی کې زمونږ د چهارسده کې یو کلی دی، ډېر لوی علما و، ډېر واعظین و پکې. د هغې علاقې خپله واعظان ډېر زیات و او د نوې د دارالعلوم دیوبند نه فارغ شوی و راغلی و. نو چې دې سنګ کې راسته نو چې دا خپلو کې خبره کوله یاره دا مولا چا راوستی دی، دا به زمونږ د دې واعظینو د علماو مخکې دی وایي څه دی به څه وایي دی چا راوستی دی او رښتیا د علماو مخکې تقریر ګرانه مې. مولانا افغاني صاحب دا خبره واورېده، چې واورېده نو تپوس یې وکړه ویرونو زه خو تقریر کوم خو په خپله خوښه نه کوم ستاسو په خوښه کوم. وی خبره داسې ده ما ته تاسو ووایه چې زه تقریر وکړم نو په یو آیات باندې وکړم، په یو جمله باندې وکړم، په یو کلمه باندې وکړم که په یو حرف وکړم. خلک هم حیران شو چې راشه لکه خبره ورته سخته که وجي په یو حرف تقریر وکړه، یو حرف باندې تقریر وکړه. وی ډېره ښه ده. نو دا آیات و چې نون قرآن حکیم نون والقلم وما یسطرون، نو په نون باندې تشریح شروع کړ. او زمونږ دا مفسرین لیکي چې نون دریاب کې دی او کبن نوم هم دی، مختلف توجیحات وي. د دریاب حیوانات او صاحب تقریر ماسخوتن مانځه پسې شروع شو چې سار بانګ یې وی که نه سار بانګ وی دی کې خو ډېر لوی تفصیل پاتې دی، خو دا به چې د بل وخت کې ووایو والقلم وما یسطرون. وفوق کل ذي علم علی. خدای پاک علماو ته علم ورکړي، هغه له خدای یو بهترین علم ورکړی. نو د علماو مخکې تقریر بیا ګرانه خبره هم ده او دی اوس لګیا دی صاحب د قرآن حکیم د علوم بیانوي لګیا دی او چې څومره فقها ناست دي پرې خوله کې ورته ګوتې نیولې چې خدای دا بابا د کومې راغلی ده له خو خدای چې کوم علم ورکړی دی او کوم معلومات وله خدای ورکړی دی دا د کومې راغلی دا کوم ځای پټ ناست او مامون رشید هم صاحب خوشحاله دی چې شکر دی زما په رعیت کې داسې علم هم شته. یہ تقریر کله خلاص که مامون رشید ورپاسېده او ډېر په احترام یې کېنو. ملا صاحب د کوم ځای نه راغلی؟ وی چې زه خو مسافر سړی. وی نه ته یې د کوم ځای؟ وی بس یو مسافر په دې لاره تېرېده. وی نه ته اوس د لارې تېرېدو سړی نه، ته به ما سره دلته دې مجلس کې پاتې کېږي. ما نه بار باندې اوس دلته ما سره. وی چې زه خو تا سره نشم پاتې کېږي. نه سوال نه پیدا کېږي، زه تاله اوس وزارت په درکو. ځکه د دغې بادشاهانو کې څومره وزیران به مقربین به نیک د اسمبلی هغه ممبران چې تاسو ورته وایي د شورا خلک دا به علما قاضیان به ټول علما فقها او مجتهدین به داسې خلک به وایي ته اوس ما نه کوم خواته شي تا به زه وزیر مقرروم، قاضي القضات به دې مقرروم، بنګله به در کوم درله وینځې نوکران به درله در کوم، غلامان خادمان ته کوم امانت دی شي. وایي صاحب داسې کار دی زما او ستا نه کېږي سره او زه زما خپلې مخې ته پرېږده بس دغه تقریر مې وکړو لاړم درنه د مټ یک لکونې و کاکا ولې وي جل نه کېږي وي ته ما ته وجه وښایه څه چل خلک خو د بادشاه قرب حاصلوي، بادشاه ته ځان نږدې کوي او تا د په زور درې ساروم او لویه عهده در کوم ته مانه تښتې او ورته وایي چې زما ستا کېږي نه. وی ولې؟ وی ته مسلمان یې، ستا د رعیت مسلمانان دي، ستا وزیران مسلمانان دي، ستا د اسمبلی ممبران مسلمانان دي او زه مسلمان نه یم. تو مسلمان نه. الله د کوم مذهب سره تعلق لري؟ ویجی یهودی ته ګوره د قرآن متعلق د دومره بهترین تقریر ته ګوره زما ټول مولیان نه حیران کړي. ویجی بس دا خو مې حقیقت وي د قرآن متعلق دغه معلومات حاصل ومت حق خبره مې پټه نه کړه، قرآن متعلق دغه معلومات حاصل مې درته بیان کړه.
والفضل ما شهدت به الاعداء. د انسان دشمن چې د انسان صفت وکړي دوست خدا چا صفت کوي؟ د انسان سے بودم دوست د خامخا صفت کوي. دوست خدا چا صفت کوي؟ دشمن چې ستا صفت وکړي نو پوه شه چې دا د صفت خاوند دی. نو چې یهودي راځي د قرآن صفت کوي پوه شه چې قرآن د صفت خاوند دی. ټول وایي الحمدلله. جناب علی مامون رشید ورته کېناست چې دا الله بنده یقیني خبره کوي، یقیني یهودي دغه قرآن معلومات حاصله مې وی نه ستا غوندې سړی د اسلام نه بربادي کېده نه دي پته. ته مهرباني وکړه مسلمان شه. وزارت وی، قضا وی، بنگله وی، دولت وی، نوکران بالکل حاضر دي درته. وی چې زما کې یو شک دی چې شک مې ووت مسلمان بشم او که هغه شک ونه وت نو زه یهودي ښیم. وی دا خو اسانه خبره ده، خپل شک دی ووایه. ستا شک ول دا دومره علما ناست دي دې ته به ورمخکې ګو او شک یې که درله وویسته مسلمان شه او که ویې نه ویست نو بیا مسلمان یې یهودي ښې. وی چې دا ما د هغه شک تعلق د دې علماو سره نه دی، ما سره دی. نو دې سره څه کې د شک تعلق ما سره دی. که کله ووت زه به راشم دلته په تا سره کښېنم مسلمان به شم، او که ونه وته هېچا سره د ما د شک تعلق نشته، دا ما ذات سره دی. که ووته خو ډېره خلک ونه وت د یهودي ښې. بس دا سړی د مجلس نه ووت چې د مجلس ته صاحب لاړ ووته، کال پس یا 2 کاله پس بیا مامون رشید همغه مجلس جوړ کړی او بیا صاحب تقریرونه شروع دي، نعتخوانۍ شروع دي، قراتونه شروع دي. اوس زمانه پکې تېره ده. اوس بیا د سټیج چې کوم ناظم صاحب دی، سیکرټري صاحب دی، هغه ته بیا یو چټ راغی. چا چټ راولېږي چې زه تقریر کول غواړم. د سټیج ناظم بیا مامون رشید ته ورکړه چې سږ کال خو بیا یو سړی راغلی دی او دلته تقریر کول غواړي. وی څوک دې راوغواړه، راویغو خو ویې نه پېژن ځکه وخت پکې تېر شوی. وی ملګري څه تقریر کول غواړئ؟ وی چې په قرآن حکیم کول غواړم. وی د قرآن متعلق څه وی؟ وی چې په دې آیت تقریر کوم کې انا نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظون، چې مونږ قرآن نازل کړی دی الله وی او د دې حفاظت زمونږ ذمه داري ده. تر قیامت پورې به دا قرآن حکیم مونږ محفوظ ساتو. د چا پلار په دې کې زیاتې کمې خو څه کوي چې مخکېوالي رستوالي هم نشي کولی. داسې هم نشي کولی چې صورت بقره د سوره یاسین ځای له راوړي او سوره یاسین د صورت بقرې ځای له یوسي. داسې هم نشي کولی. بالکل مکمل د حرفونو او د آیتونو مکمل محفوظ، هېڅ پکې زیاتې کمې نشي کولی. په دې تقریر کوم ویډیو کا تقریر شروع کن. دا مونږ مولیان صاحبان چې درته خطبه وایي که نه، دا خطبه شروع کا نو دې خطبه کې دا شهادتین دي، ګوی ورکول دي د الله د توحید د وحدانیت او د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د رسالت. اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمدا عبده. دا خطبه مو وي، تقریر شروع کو. بیا صاحب زبردست دلایل ز تقریر شروع. خلق په شکیان کې لکه سړی خو زبردست دریاب والا علم ورسره دی. دا خو مغه زوړ مولا معلومیږي چې هغه پروس کال نه بل کال راغی. ای تقریر اخلاص کا او راکوز شو. مامون رشید ورته وایي وی سړیا تا هغه ابل کالنۍ سړی خو نه چې دلته تقریر کړو ویډیو مغه ما الله بنده تا خو چې د یهودي ما اوس خو تا د الله یهودیان خو شرک کوي. عزیر علیه السلام ته د خدای زوی وی او نبی کریم صلی الله علیه وسلم د خدای رسول نه ګڼي. نو تا خو د مسلمانانو د عقیدې اظهار وکړو، شهادتین دې ووې وی چې الله مسلمان کړم که زه مسلمان شو. لکه څنګه مسلمان شو؟ الله بنده به درته قضا درکوله، وزارت درکو، دولت پیسې نوکران څه درکول. نو ایمان دې نه راوړه. اوس ایمان راوړه. وی چې که ستا یادي ما تا ته یو ټکی ویلو چې زما له کې یو شک پروت دی، که هغه شک مې وت خو مسلمان به شم، او که هغه شک ونه وت نو مسلمانېږه. هغه شک مې جي وت مسلمان شو. مامون رشید ورته چې څه شک و چې ته یې دومره راټینګ کړی وی چې دا ما دې آیت کې شک و چې الله وی انا نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظون، چې قرآن مونږ نازل کړی دی او حفاظت یې زمونږ دی. لکه مې دا شک و چې دا تورات او انجیل خو خدای نازل کړي، قرآن خدای نازل کړي دی، هم خدای نازل کړي. فرق پکې څه دی؟ یوه دام جبریل علیه السلام راوړی دی، هم فرشتو راوړي دي. دام پیغمبر ته ورکړی شوي دی، قرآن هم پیغمبرانو ته ورکړی شوي دي. دا قرآن هم انسان سره دی او تورات او زبور انجیل هم انسان سره دی. دا الماری کې پروت دی، هم په الماری کې پراته دی. دا هم په کاغذ لیکلی، هم په کاغذ لیکلی. عجیبه خبره.
اوس که قرآن داسې وي چې فرشتو راوړو او دروازې خلکو له ورکو او چې پکې چا سبق وي بیا ته غشته اسمان ته وړو نو بیا خبره وه. خو همدغه انسانانو سره لاس کې پروت دی او په خپلو المارو کې جلنده کوي او بار یې راوباسي. نو د تورات او د قرآن په منځ کې څه فرق دی چې د تورات او د انجیل او د زبور حفاظت خدای نه دی کړی او د قرآن یې کړی؟ دا مې کې وسوسه وه. وی اوته با شک دی اوته وی اوسه وی څنګه اوت وی جز خوشنویسیم کاتب بهترین خطاط ښکلی خط مې دی مزیدار. وی ما وی چې راشه تجربه پې وکړم. وی لاړم خپل تورات مې ولیکه خشته مزیدار مې ولیکه ښه مې مزین که د سرو زرو کار مې پې وکړ په دې غاړو باندې نقشونه نګاه. خو اپریشن مې ولا وکړه د ځانه مې پکې زیاتې کمې وکړه. یو آیات مخکې کړی بل وروستو کړی باید یې مخکې کړی څه پکې له ځانه وردن نه کړی چې هغه تورات مې کله ولیکه او ګډ وډ مې که نو د یهودیانو چې کومه لویه مدرسه وه هغې ته مې یوړ. دا تورات خرڅوم جي که څوک یې اخلي هغې چې وکت ملا صاحب په څو خرڅی په دومره پیسو خرڅوم چې د هغه یهودیانو لوی امام وکت داسې بل یې ورکه یو وی زه اخلم او بل وی زه اخلم مو مانګي قیمت چې ما څومره پیسې غوښتې په هغې هغه تورات خرڅ شو. پیسې مې جیب کې واچولې واپس راوتم. وی ما وی چې زموږ دا یهودیان خو ډېر بېوقوف قوم دی دا ډېر قمقل دي خره دي خره او داسې غټ خره دي قمقل چې دوی سره خپل کتاب تورات په اصلي شکل کې رشته دی هم نه که وی زما دا بیا ورسره کتلی وی چې اوس مثلا سوره یاسین دی مونږ سره یا قرآن یو صورت دی اوس چا که په دې کې تبدیلي وکړه زیاتې کمې یو قومال یې راوړه نو زه به پېژنم هغه زیاتې کمې والا که نه به پېژنم وایه که ولې به پېژنې ځکه ما سره اصل پروت دی اصل سره به وګورم چې لکه دې کې غلطي ده. صورت فاتحه چې راته مانځه کې قل هو وی که یو سړی هلته غلط ووایي مری نه به نیسي که به نه نیسي هلکه ولې تا سره اصل شی پروت نو معلومیږي دا د یهودو سره اصل تورات نشته ګنې دا ما چې ورته پکې اپریشن وکړه زیاتې کمې مې وکړه دا به یې معلوم کړی دا خو هم ټیک د ګپ دی. وی بیا لاړم انجیل مې ولیک ام مې ښه مزین که ښه مزیدار مې که او د سرو زرو نقشو نګار مې په دې غاړو د سرو زرو په اوبو مې لیکل وکړل او هغې کې مې پوره اپریشن وکړه څه مخکې څه وروسته زیاتې کمې مې پکې وکړه. یو مې د عیسایانو لوی ګرجې ته کم مشر پادري پوپ چې کم ناست و هغه ته مې کېښودې دا خرڅو هغه وکت بل وکت بل وکت یو وی زه اخلم بل وی زه اخلم چې څومره پیسې ما غوښتې په هغې خرڅ شو. ما وی چې د عیسایانو سره خپل اصلي انجیل هم نشته که وی خو د ما لی به سره اوس کتلی او دا حقیقت دی. د عیسی علیه السلام د اسمان د پورته کېدو نه پس چې هغه اسمان ته خدای پاک بوت دا زموږ عقیده ده چې عیسی علیه السلام په اسمان کې جمدې ناست دی. ښه زموږ عقیده ده چې عیسی علیه السلام کوم ځای دی اسمان کې او جمدې ناست دی او خدای پاک بیا راکوزوي او دلته به حکومت کوي واده به کوي بچي به کېږي بیا به وفات کېږي او د نبی کریم صلی الله علیه وسلم سره په مبارکه کوټه حجره کې د یو قبر دی پاتې په هغې کې به دفن کېږي. دا مې ځکه درته دا خبره تفصیل سره وکړه چې بعضې خلک دي قادیانان چې هغې دا نه مني هغې وي عیسی علیه السلام مړ شوی دی هغه نشته اسمان کې نشته. ما ته یو سړي خبره کولو وی زما مخکې یو عام انسان نه وی چا تپوس یو ډاکټر نه وی چا تپوس وکړو وی چې ستاسو عقیده ده چې عیسی علیه السلام کوم ځای دی ډاکټر صاحب ورته وی قادیاني تپوس کړو ډاکټر صاحب ورته وی جی خو په اسمان کې دی وی تاسو مسلمانان خو وایئ چې په اسمان کې نه ده او د اسمات انتظار نشته وی نو عیسی علیه السلام چې بره په اسمان کې دی او دس کوم ځای ماتی اسمان کې او د اسمات کېږي نه دی او دس کوم ځای ماتی وی هغه ډاکټر صاحب ډېر مزیدار جواب ورکړ وی ډاکټر صاحب ورته وی چې خلا خبره خو به وروستو کوو خو تا نه یې تپوس کوم د مور ګېډه کې څو میاشتې تېرې کړې وی چې 9 میاشتې وی دغه څلور خو به تې باسوه خو مثلا تا کې ستا نه وه خو دا 6 میاشتې تقریبا یا د 15 میاشتې د مور ګېډه کې خو ته وې که نه وې نو د مور ګېډه کې خو هم ډېر نشته متیارې د کوم ځای کولې هلته خو هم د اودسمات انتظام نشته نه قادیاني ورته غیر اختیاري وی خدای به راله انتظام کړی که نه وی د بېوقوف بچی تا دلته انتظام کولی چې هغه هلته انتظام نشي کولی. د اسمان مثال دا هم د پیغمبرانو په حق کې دي ګستاخي کوي ګستاخانه خبره ده ګستاخي کوي. اسمان مثال د ترماس دی پکې چای دی واکړي چې څنګه دی واکړي همغسې به پرته وي
یخ دی واچولو مغسې به پراتې. عیسی علیه السلام اوخت لمبلي و، حدیث کې راځي لمبلي و چې دیماس حمام نه راوتی و، او چې کله اسمان ته لاړ همغسې و چې راکوزېږي نو سر کې به د اوبو څاڅکي همغسې پراتې. رسول الله مبارک چې څه ویلي دي رښتیا ویلي دي که دروغ یې ویلي دي؟ بل د هغې وینا د موږ دپاره غټ دلیل. ما چې دا کلمه و چې اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمدا عبده ورسوله، او پیغمبر علیه السلام مې د خدای رسول او بنده ومنه، د هغه هره خبره زما لپاره واجب التصدیق ده، زه به منم. جای هغه د عقل سره برابري خوري او که نه خوري. زه د دې مخالف یم. بعضې خلک وایي پیغمبر علیه السلام دا خبره کوي، وره که نه ساینس هم دا خبره وی کوي. دا غلط خبره، دې سره مې اتفاق نشته. د نبی علیه السلام قول او د قرآن خبره په ساینس موږ نه ثابتوو. ساینس څه شی ده؟ نن ساینس وایي عناصر څلور دي، بله وایي لس دي، بله وایي پنځه دي، بله وایي شپږ دي، بله وایي اته دي. نن ستا ساینس وایي یو وخت کې ستا ساینس وایي نور او سپومۍ ولاړ دي او ځمکه ګرځي، بیا وایي نه سپومۍ هم ګرځي نور ولاړ دي، اوس وایي نه نور هم ګرځي، بله وایي چې اسمانونه هم ګرځي. ساینس ته څه اعتبار دی؟ قرآن د خدای وینا ده او احادیث د رسول الله مبارک وینا ده. بس سر و چشم موږ ته منظور. عقل مني که نه مني؟ عقل به په کاڼي باندې وغورځو او د خدای او د پیغمبر د وینا تابعداري به کوو. دې ته مسلمان وایي. الله دې دا عقیده زموږ نصیب وګرځولی. نو جناب عیسی علیه السلام چې برک خدای پاک اسمان ته وخېجو، د هغه شاګردانو صاحب انجیل کې دا نه زیاتي کمي وکړل او هر یو شاګرد یو انجیل ولیکه. یو وی دا د عیسی علیه السلام هغه استی دی، بل وی دا استی دی، چا وی خوب کې راته ماته ویلې دي ماته لیکلی دی، چا وی په ویښه مې ترې لیکلی دی. صاحب د سوونو نه انجیلونه زیات شو، هر یو سره جدایي، یو به د بل نه فرق، بل د بل نه فرق، بل د بل نه فرق، بل د بل نه. د عیسایانو چې کوم پادریان او عالمان هغې میټینګ وکړي داسې راغو ټول کېناسته. هلکه زمونږ هغه اصلي انجیل پکې کم یو وی زما دا دی، بل وی نه زما دا دی، بل وی زما دا دی، بل وی زما دا دی، هر یو د بل نه جدا. خدای پاک اوس هغه اصلي به کم یو دی. ودرې ګلاسونه دي او سوچونه دي او مشورې دي، تجویزونه دي، هېڅ فیصله ونه شو. اخره کې یو کس پکې پاسېد هم د چې بېوقوف بچی و، هغه وی دا چل به وکړو یو لوی میز به جوړ او دا ټول انجیلونه به د پاسه کېد او لقو به، نو چې کم ته پرېوتل هغه غلطې و، چې کم به پاتې شو به ټیکي. په قرآن اندازې به فیصله وکړو. بس وی بل حل نشته، هم دا چل به وکړو. لوی صاحبه میز یې تیار کړ او دا سوونه انجیلونه راول په هغه میز پسې کېښوده او دا ټول پادران ته ګېټه پیړه کېناستل او لاول خو یې خدای ته چغې وویل، عیسی علیه السلام ته یې چغې وویله چې مونږ نه هغه ستا انجیل لوک شوی دی، مونږ دا بېټ لقو چې کوم مستی دی هغه پرې راته پرېږده او چې کوم دیسي دی دویم نمبر دی، ایک نمبر او دو نمبر شی ملاویږي که دو نمبر دی چې هغه ته لاندې وغورځېږي. صاحبه میز یې لقو لکه چاټوري کې پخوا هغه ملۍ پیروي خلکو به غرزور که نه چاټورۍ به یې لقو، داسې دا میز لقو نو چې شی لقی خامخا ترې پرېوځي، یو به پرېوته څلور پاتې شو. هغه څلور هم یو د میز یو ګوټ له لاړ، بلې بل ګوټ له لاړ، بلې بلې غاړې له لاړ، بلې غاړې له لاړ او دوی یې لقی. او مشر پادري وله ډب ورکړ، هلکه بس دې بس کړې، بس نور مه راته وایي چې څلور دي. دا څلور راکول غواړي. کتاب د عیسی علیه السلام خو یو دی چې درې ته وغورځېږي یو پې پاتې شي، نو اصلي کتاب به معلوم شي. وی خدای هم بېخوباسه په غاړه پراته دي که یو رقم ورکړه څلور واړه غورځېږي ګوره شي، بې کتابه به پاتې شي، هغه اصلي به پکې راشي. نو زه اکثر طالبانو ته دا خبره کوم، زه هم د کوم کتاب انتخاب چې په قرآن اندازې شي هغې کې د اصل او د نقل پته لګېږي؟ نه، بلکل نه کېږي. وی انجیل چې مې وکت اوس هم څلور اناجیل دي، بایبل وګوره کتاب مقدس، یوحنا، مرقس او متی او یو بل دی پترس دی کې کم یو دی، څلور اناجیل دي څلور. او که تاسو وکت که نه یو انجیل کې اخر کې لیکلي دي، انجیل کې اخر کې لیکلي دي چې عیسی علیه السلام چې دی نو اسمان ته لاړ، نو بیا د اسمان نه راکوز شو. عیسی علیه السلام موږ پانسي که دوی وایي عیسایانو صلیب باندې، نو چې پانسیم که نو بیا څه موده پس خدای جمدی که، خدای پاکي بې پلار دی العیاذ بالله، نو بیا موږ پلان کې دی کې ښه هلته موله قبر وکنیس، نو بیا خپل پلار جمدی که ځان سره بر یو روسي پلار سره دغه ناست دی په تخت باندې. زمونږ یو عالم دی تپوس وکړو، وی هلکه د انجیل کې لاندې یو باب کې خو یې دا لیکلي چې عیسی علیه السلام چې دی
دی مړ شو او دی بیا خښ کړو مونږ او دا وچولو. نو چې هر کله دا عیسی علیه السلام د انجیل خو د هغه په ژوند نازل شوی و، د هغه د مرګ دا قصه پکې څنګه راغلی و. اوس پکار دې داسې وې چې دی به وفات کېږي او دی به بیا جمدي کېږي، نو ټیک ده. نه وفات شو، خښ شو، دا خو د هغه په ژوند نازل د مسلم پکې د هغه د مرګ قصه راغله. وی دا باک پکې مونږ د ځانه زیات کړی دی و، چې کومه خبر پکې راځي ځانه زیات کړی. خبره مې دا کوله چې وی مات پته ولګېد چې انجیل چې دی دا هم پاستي شکل نه دی پاتې. وی بیا راغلم د قرآن حکیم مې ولیک، هغې کې مې هم صاحب زیاتې کمې وکړو، بعض ایتونه مخکې کړی، بعض وروستو کړی، بعض ایتونه وښکلې، بعض له ځانه وردن نه کړی. پوره اپریشن مې د قرآن حکیم وکړو او په دې غاړو باندې مو له ښه نقشونګار او ګلکاري وکړو. وی یو مې د مسلمانانو لوی مدرسې ده، ټیکې مې ښود، هغه عالم ته مې کېښود چې صاحب دا قرآن حکیم ما لیکلی دی او دا خرڅو. هغه حافظ عالم راواغېسته، ښه هلکه په څو خرڅی؟ چې په دې پیسو. دا خو هلکه تا ډېره ښایسته خواري کړې ده او ډېر مزېدار دي لیکلی دی، ډېر اعلی دی. ودرېږه مونږ یې ګورو. چې حافظ صاحب کوله وکړه چې ورته وکتل، هغه بل شاګرد هلکه ته دا وګوره، دې بدبخته خو سوره یاسین د 22مې سپارې په ځای په 14مه کې لیکلی دی. هلکه حافظ دا غلطي معلومولی شي که نه شي معلومولی؟ دا خو په 14مه کې دی. ته راکړه چې بل ځای وګورو، چې بل ځای وکتل، یا لکه خدای دې مردار که هغه سورت رحمان کې خو دې غوم نیم پرېښی دی، چې بل ځای راواړه، یا لکه خدای دې تباه که هغه سورت دوحا خو دې په لومبۍ سپاره کې لیکلې ده. طالبانو ته یې نیسئ، نو خدای دې طالبانو د وارو نه ساته. زمونږ طالبانو چې تدنګي کې 2 کس یو بل سره جګړه کړې وه، بیا خلکو خلاص کړل. نو ما ته سار یو د هغه جومات د محلې یو سړی راغی، ما ته ویې موري طالبانو نښه مې یرو شوه. وی دې ته هسې روس هغه خیر سخت بل شان خبره وکړه، خو زه به یې په مهذبو الفاظو ویم. وی روس خو دوی هسې ونه زغلو، وی دا خو ډېر سخت قوم دی طالبان. مې وویل وی په یو بل سمې وینې ماتې کړې خلاصې، وی مونږ پکې والو خوړی خلاصې کړې. ما وی د طالب کې دی ووایي که نه، نو د قبر کې د نکیر منکر والو ته بیا ضرورت نشته. ما ته یو مولانا صاحب خبره کوله، وی مونږ لاړو اقوام متحده ته، جنیوا کې مذاکرات و، چې کوم وخت کې امیرالمؤمنین نوی راغی، په جنیوا کې مذاکرات و، مونږ یې ولیږلو، خو مونږ ته یې ویل چې ګورې دا چل به کوئ چې تاسو خو لاړئ، خو د تصویر نه به ځان ساتئ، پام کوئ چې ستاسو تصویر په کیمره رانشي. امیرالمؤمنین ادرو، نو چې کوم ځای به هغه کیمرامینان راتلل، مونږ په مقصد راچو. شریعت حکم هم دغه دی. نن خو زمونږ ګوټ ګوټ ته تصویر ورسېده او فحش تصویرونه، ګنده تصویرونه د دنیا ګوټ ګوټ ته ورسېده. وی خیر هغه تصویر والا مونږ نه پرېښو، بس راپسې شوي بو چې خدای پاک داس خو اودس ماتول غواړي، اودس کول غواړي، چې زره خبرې کول غواړي، او بې درېغه کیمرې دي او مخامخ دې سره څوک او ښځې دي او سړي دي او کیمرې ته مخامخ نیولې دي. وی داسې یو ریله راله که نه، وی زما هغه ملګري صبر نه شي مټې ورته ونغښتې، وی چې ورغلی وال که نه، وی چا نه کیمره هلته پرته وه او چا نه هلته پرته وه، منډه یې کړې چې طالبان دي ګورې تښتې. بیا یې مونږ له مخې رانه لږ مولانا شیر علي شاه صاحب راته خبره کوله، مولانا شیخ الحدیث مولانا حسن جان صاحب او مولانا حمدالله جان صاحب، دا درې واړه تلي وو دغه ته دا سعودي عرب ته تلي وو، پاکان مې کې زم حج له تلي وو. نو دوی هلته کې د عربو په د شیخانو ګرځېدل، د دې لویو خلکو چې دوی ته د افغانستان د طالبانو حالات وښیي، چې دوی د طالبانو دا تسلیم خو یې کړی دی، خو چې د اورانې چې د اروانې ختمه شي. مونږ په دې لویو لویو اکابرینو د سعودي ګرځېدو د طالبانو دا خبرې مو کولي، دا ګوره نیکان خلک دي، د قرآن او د سنت نظام په دې خپل وطن کې راوستې دي، او د زړه نه دا ومنې تعلق په سره جوړ کړې. هر چا ته به م وی ما او هغې به تپوس کړو چې طالبان دس وکړه. یو لوی حیبت په دنیا کې طالب نه پروت دی، د دنیا دا کافران ته ټول یېرېږي چې خدای طالبان څوک. نو مولانا صاحب خبره کوی، مولانا شیر علي شاه صاحب ما له غصه راغله، وی چې طالبان څوک دي؟ ما له غصه راغله، الطالبان من هم؟ ما وی چې لهم ارجل 4 ولهم اذناب وقرون يمشي على 4. ما وی چې دوی 4 خپې دي او غټې غټې لکې دي او غټې غټې ښکرې دي، غټه سرمت. وی ښه وی چې ظالمان خو همدغه انسانان دي که نه؟ دې مرتبه طالبان څوک ته سینګ خلک دی،
دا د اسلامي حکومت د قرآن او د سنت او د مجاهد روب د چې نن د دنیا په ځمکه پروت دی. ګورئ مسلمان چې کله خپل قرآن او خپل د پیغمبر حدیث او خپل قانون په دې لاس کې کلک ونیوه، زما د قسم په خدای وي چې د واشنګټن معنی به ترې پوهېږي. نو خپل قرآن رستو کړی دی. قرآن څه وایي؟ انتم الاعلون ان کنتم مؤمنین. خدای باندې خپل یقین محکم کا مضبوط کا. ستانه سپر طاقت په دنیا کې بل نشته. افغانستان د امریکې څه کولی شي؟ زه عامه خبره کوم، څه کولی شي؟ څه نشي کولی. امریکا خو د هغه نه په زرګونو میله لرې ده. امریکې سره ایټم شته، میزایل ورسره شته، جزونه ورسره شته. افغانستان سره څه دي؟ لیکن بیا هم زلزل دی. یو کلنټن کې د انډیا او د پاکستان دوره کوله په اربونو ډالر صرف د اسامه د یارې په هغه خرج شو. یو پروګرام چې د په امریکا کې کېږي په اربونو ډالر په هغې خرج کېږي. ولې؟ اصلا د اسامه مرګ چې د دماکې وغیره ونه، هغه خوار ته ګوره، دماکو ته ګوره. دا صرف د مؤمن روب دی چې د کافر په زړه کې پروت دی. الله د مسلمان کې هغه خپل کلک او مضبوط ایمان برابر کړي. هېڅ هم بیا نشته. نو خبره مې دې پورې کوله نو طالبان ته نیسئ. سړی پوه شوم چې دا طالبانو خو که دې ونیولمه او دې خنې ونه کړمه خو بس قصه خرابه ده. فوراً مې لاسونه چې چې صاحب لږ صبر راته وکړه. دا ما قصدن په دې قرآن حکیم کې تحریف کړی، زیاتې کمې مې کړی. هلکه دا دې ولې کو ظالمه؟ وی ما قرآن حکیم معلومه و چیرې زه ګورم چې قرآن حفاظت الله کړی دی او که نه دی کړی. قرآن په اصلي شکل محفوظ شته او که نشته، زما یقین راغی. تورات محفوظ نشته، انجیل محفوظ نشته، او قرآن مسلمان سره په اصلي شکل محفوظ شته. ما چې کم غلط جوړ کو، زیاتې کمې مې پکې وکړو او تحریف مې وکړو، تاسو هغه شی په هغه سات معلوم کو. معلومیږي دا چې اصل کتاب در سره پروت دی. وی صاحب پله چې مې دغه شک و، هغه شک مې ووت، مسلمان شو. روح سوال اوس په ځای پاتې دی چې قرآن حکیم بېشک دا خو زموږ ایمان دی، دا مو یقین دی او تصدیق دی چې قرآن بالکل محفوظ دی، یو حرف تغییر و تبدیل پکې نشته، او که اوشي فوراً به د هغې تدارک کېږي. لیکن سوال په ځای پاتې شو ادا چې دا قرآن خو د انسان سره دی، لکه څنګه چې تورات او انجیل انسانانو سره دی. هم د المارو کې بند، هم په د المارو کې بند، هم فرشتې راوړي، دا هم فرشتې راوړي. د قرآن په نګرانۍ خو څه فرشتې مقرر نه دي کړي چې څوک پکې زیاتې کمونه کړي. آخر دا په کومه طریقه محفوظ دی؟ په کوم څیز خدای را محفوظ ساتي هغه نه ساتي. دا په دا مدرسو چې دا ستاسو په جومات کې نن کوم مدرسه جوړه، په دا حافظانو چې دا کم په سترګو نابینا حافظان، دا لاندې چې تاسو ورته وایئ، دا ګوره او شل چې تاسو ورته وایئ، بلکل ښه خبره ده. زمونږ مجیبه دستور دی، کم بچی چې هغه لږ قابلي او تکړی که نه او ذهیني، نه هغه چې د سکول او کالج ته لېږو، او کم بچی چې په خپه ګوړي، په لاس ګوړي، په سترګو ړوندي، د بل کارني مدرسې ته ولېږو چې هلته به وجي را یو زوی مې دین ته وقف کا. الله خدایه، هلکه بچي څو دي؟ جي څلور دي. یو به خدای مالو جي، هغه یو مې پکې مدرسې ته وقف کړی دی. اوس چې هغه مدرسې ته کم وقف کړی دی، هغه غریب د هېڅ کار هم نه دی، صرف د هغه د ډوډۍ نه ځان خلاص کړی، مدرسې ته لېږلی چې څه به یې د لاسه نیسو ګرځو را ګرځو دواړو سترګو ړوند دی. راشه مدرسې ته ولېږو، ملا پیش، حافظ پیش او کارې پیش. دغه که خوري زموږ پناه خو به خوري کم. نو مونږ غلط نیت دی، مونږ د بچي نه ځان خلاص کړه، ګور شل دی هغه مدرسې ته ولېږه. لیکن رب العالمین څه وایي؟ الله وی خیر دی که تا دا بېکاره پرزه مال راولېږله، دا ډېره بېکاره پرزه په سترګو ړوند دې مه ولېږه، په لاس وښکو دا شل او کوټ دې مال راولېږه، او دا کنځېره دې مال راولېږه، او بېکاره پرزه ده. زه به پکې رخ واچوم او زه به د هغې نه درله بهترین حافظ القرآن جوړ کړم. د دغه بېکاره پرزې نه به درله یو بهترین عالم جوړ کړم، یو ښایسته قاري به ترې جوړ کړم، خلک به په دې سر ګرځوي. ګوره یو حافظ یې په سترګو ړوند دی، یقین وکړه مونږ د خپل شاګردان چې وو که نه سپېله ورور راته نیغېږي، او دغه حافظان په سترګو ړانده دومره د هغې روب پر خپلو شاګردانو وي چې په کوټه کې وایي. یو ځل مانځو مدرسه کې ناست وم، محتمم صاحب سره بره ناست و، زمونږ په دې علاقه کې یو ډاکټر انورګل صاحب هغه هم را سره بره ناست و. واقعیت دا وشو چې یو طالب بره راوخته و، وی اله محتمم صاحب طالب یې و مړ شو. هلکه طالب چا و؟ وی استاذ و، حافظ صاحب و او مړ شو. مونږ هم منډه کړې، هغه ډاکټر صاحب هم را سره منډه کړې چې
چې وګورئ چې طالب اوس طالب په ځمکه په فرش دغسې د کوټې نه بار پروت دی او خوله کې زګونه راغلي دي او بالکل بېهوشه پروت دی. ډاکټر صاحب چې کله وکتل یا لکه سړي کې ساه شته بېهوشه دی په سر به لګېدلي چېرته دا ګوتې موتې وله مږلې را مږلې. اوس هغه حافظ صاحب په دواړو سترګو ړوند دی چې کوم استاد هغه سره صاحب د دې بلماله دې مټ غوندې یو غټ کوتک دی او ولاړ دی دا راچل کوي کوتک لاس کې او ړق یې راړخي اوس نه ولاړ خو دومره غټ کوتک دی خدای ګو زما ته خپله یاره لکه لکت بازو چې هلکه حافظ صاحب څه چل شوی دی او ابل طالب په دې بازو یې په دې اثر والی دی په دې اثر یې په دې بازو والی دی خو سر یې د وینو نه بچو. حافظ صاحب څه چل شوی دی وایي ما وی کپ شو ده الله خدای اوس ته د انسان او د پیشو په منځ کې هم فرق نشي کولی نو کوتک یې اوچت کړی په دې اثر یې والی هغه خو خدای بچ که څو ورځې پس بېهوش او بیا هغه بچ شو خو خبره مې دې پورې کوله چې په دغه کوتکو نه خپل شاګردان دی په دغه کوتکو او دا شاګردان چې په دا کوتکو نه وی نو دا قرآن یادول هم نشي دا لکه ګرانه خبره ده ښه مضبوط غدار ورکوي. نو خبره دا ده چې د دغې بېکاره پردې نه رب العالمین د قرآن د حفظ او د قرت یو خشته نمونه جوړه کړي. هغه شاګردان بیا یو ته مخکې دي بل ته وروسته دي او د هغه حافظ په ټوله مدرسه کې یو راج جوړي یو ډول جوړي. په دې حافظانو خدای پاک دا مدرسې دا قرآن یاد کړی سینو کې ورته محفوظ دی. په دې حافظانو په دې مدرسو خدای پاک دا قرآن محفوظ ساتي او خدای پاک جی دې خلکو له ډېر لوی شان ورکړی دی. ګورې ډېر لوی عزت یې ورکړی دی. د قرآن طالب او د حدیثو طالب له خدای دومره عزت ورکړی دی. زه د خدای نه زما په دعاګانو کې یو دعا دا ده چې د خدای نه دعا غواړم دا د ځوانو خبره کوم او دا تاسو هم د خدای نه غواړئ زه یم رب العالمینه زما ژوند او زما مرګ او حشر او نشر د قرآن او د سنت او د دین د طالب سره نصیب کې. بس خدای پاک د دې خلکو څومره خیال ساتي او د دې خلکو څومره قدر کوي د بل چا دومره قدر نه کوي. امام محمد رحمت الله علیه چې زموږ د امام صاحب شاګرد دی هغه چې وفات شو په خوب کې ولید وی خدای را سره څه وکړل وی خدای وبخله وی پسې وبخلې وی الله ته چې کله زه ور مخامخ شوم نو الله ماته وی چې ای محمد په دنیا کې مې ستا سینه د خپل کتاب او د خپل حبیب د کتاب د علم نه ډکه کړې وه نو چې کومه سینه د خپل کتاب او د خپل حبیب د کتاب د علم نه ډکه کړم نو هغه سینه د جهنم د اور نه ډکو زما وبخل. امام ابو یوسف څه شو وی د ما نه بره مرتبه کې ناست دی. امام ابو حنیفه څه شو وی هغه خو جي په ډېرو لوړو مرتبو کې ناست دی. امام مالک رحمت الله علیه زموږ د دین لوی امام تیر شوی دی امام دار الهجره او په ټولو امامانو کې د مدینې منورې ژوند خوښ کړی جناب د مدینې منورې ژوند مدینې منورې نه بار نه وته ځکه خو ته امام دار الهجرت وایي او کوم ځای به ناست و په ریاض الجنت چې تاسو ریاض الجنت وایي روضة من ریاض الجنت د پیغمبر علیه السلام د پنجرې مبارکې او د نبی علیه السلام د منبر مبارک منځ کې چې کومه باغچه ده هلته به ناست و عبدالله ابن مسعود رضی الله عنه چې به کوم ځای درس کو او عبدالله ابن مسعود به کوم ځای ناست و چې کوم ځای د دواړو جهانو سردار مبارک به اعتکاف ته ناست و الله دې دغه ځای له بوتلي کړي. هلته اوستن د برې پشین خط پرې کړي دي استوانة السریر د حضور پاک د پنجرې مبارکې بالکل خوا کې دا د جنت باغچه ده. علماء توجیحات کوي جنت د باغچې څه مطلب جنت کې جسمانی خوراک ملاویږي دغلته به صحابو ته د نبی علیه السلام روحاني خوراک ملاوي او بعض علما وایي دا ځای به خدای والي جنت کې به کېږي. حاجیان چې ځي ما ویله که چې هلته لاړ شي دا سوال کوه چې خدای دنیا کې د جنت ځمکې ته راوستم الله آخرت کې مې هم د جنت ځمکه نصیب. زموږ حاجي صاحب رحمت الله علیه حاجي محمد امین رحمت الله علیه الله پاک دې په قبر ډېر انوار نازل کړي. دا ستاسو ده د سلیمان خېلو او د حاجي صاحب رحمه الله د دې ځای او دلته کې که دا څه بعضې څیزونه وینم راوینم د مدرسو دا خدمت دا نیکي او دا پټکي او دا ګیرې زم دا د حاجي صاحب رحمه الله د وفات نه پس هغه کرامت وي. حاجي صاحب رحمت الله علیه حقیقت چې بس حاجي صاحب و ما ته خپل بابا جي هغه د حج ملګری و اخیری حج چې کوم وخت کې حاجي صاحب رحمت الله علیه کړی نو حاجي صاحب رحمت الله علیه متعلق بابا جي به زمونږ په خپله وی و یقین وکړه چې مدینه منوره کې یو عجیبه کیفیت به و د هغه تیزار به هغه نه پخ کوکه پنۍ به یې هلته لرې غورځولې
پیزار به وغورځاو او خپې به د مدینې منورې په کوڅو کې ګرځېده، لرګي سترګې لګوه، د قدم لاره نه ده. حضرت پیښې قدمونه دومره خواره، پیزار به وغورځاو ګرځېده به. لیکن صاحب د هغه عشق محمدي صلی الله علیه وسلم مینه دومره سیوا ده چې د خپې په در نه پوهېږي. مونږ د عمرغوی حاجي صاحب و، مونږ چې تللي په اکان مې کې حج نه، د عمرغوی حاجي صاحب و، ما په خپله نه دروغ نه وایم، خو بل ملګري ته حکایت ته هم په هغه کال مونږ سره چې راغې خندلې مې ولې وایي د حاجي صاحب رحمت الله د کلي یو حاجي صاحب و، خو چې څنګه د ګاډۍ نه کوچ نو پیزار یې وغورځاو او دا نعت یې شروع کړو چې زړګي سترګې لګوه، د قدم لاره نه ده. حضرت بیخې قدمونه دومره خواره نه ده، او چې څلور پنځه قدمونه لاړل نو ټوپونه یې شروع کړل. ځمکه ډېره ګرمه ده، دومره ګرمه ده چې سم اور ته یې راوځي، ډېره ګرمه ده. او تاوه مو بس ټوپونه یې جوړ کړل، کله اخوا کله دې خوا کله اخوا. موږ ورته هغه پیزار را واخېستو، په کوم چې د خدای نیکبخته پخپو که تاجي محمد امین نه هغه بیالو چې هغه پڼې به یې غورځولې، به خیر غریب خپې وپړسېدې هلک سات کې، او دا غټې غټې پولې شوې، بیا به جومات ته هم پار نه شو. مې د هغه خو غریب ښه یې شه خو ولې پکې خطا شو تهروت پکې. د هغه دا خیال و چې ګنې راشه حاجي صاحب رحمت الله علیه د کلي ما هغه حاجي صاحب رحمه الله جدا سړی و جي باباجي زمونږ خبره کوله، خدای مانه ير کې دغه اووم حج او کاتم حج دا مانه ير دی لالاجي ته معلوم وي سویم حج اووم حج جي اووم حج ته ګوره او د هغې شرط ته ګوره وی چې کله سلام مبارک ته ور مخامخ شو که نه نو هلته کې د حضور پاک د مخ مبارک داسې یو سوړه غوندې ده مدېداره خشته هلکه غټه ده بادام غوندې شکل لږ غوندې مخکې بله ده غوړه ده دا لومبی د نبي علیه السلام مخ مبارک ته مخامخ ته اگر چې د حضور پاک قبر مبارک نه ښکاري کوی بالکل غلاف دی او دیوال دی هغه کې جنگ پټ دی بیا د ابوبکر صدیق رضی بیا د عمر فاروق رضی الله او دې خوا ته لومبی چې کوم راځي هغه تشه راځي هغه سوره ده لیکن چې مخ ته مخامخ نه ده وی حاجي صاحب هغه خالي ته مخامخ ودرېږي بالکل په داسې عجیبه کیفیت و چې په ځان نه پوهېده وی ما د مټه ونیوه مې چې صاحب دا نه ده هغه د نبي علیه السلام هغه مخ مبارک ته چې کومه وه هغې ته مې ودرو وی ما ته چې ښه بالکل په ځان نه پوهېد داسې عجیبه کیفیت او داسې تکلیف نو ده اوس چې کم تکلیف دی اوس خو سلام ته څوک نه پرېږدي په ریاض الجنت کې به حاجي صاحب ناست و او خپل نعتونه به یې وی اشعار به وی نعتونه به وی دا روضة الحبیب هلته جوړ لیکلی دی روضة الحبیب په ریاض او قسم دی د حضور پاک د روضې مبارک مخکې اشعار ویل الله 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 ارمان دی نو ما به وی چې هلته به لاړم زما دوستان دی حاجي صاحب محمد افضل ما به یاره افسوس او ارمان چې دې سعودي حکومت اجازت کولی و مولا عبدالرازق صاحب راوستی وی او په دې لوډ سپیکر هم ودوړو چې ووایه د حاجي صاحب یو څو نعتونه چې خوند یې دلته ورکړو تازګي پیدا شوی خو نه ورکوي هغې اجازت عبدالرحمن جامی رحمت الله علیه چې کله حج لته که نه عبدالرحمن جامی نو سید د مدینې منورې ګورنر خوب ولید په دې قافله کې عبدالرحمن جامی دی میرا پرېت ظفر المحسنین دا واقع نقل کړی نو د ګورنر فورا لا قافله یې واپس نو په سبا له بیا خوب ولیده وی هغه سړی خو دې واپس نه کوي جما خو واپس کړی وی نه را روان دی دی بیا د قافلې ته تا عبدالرحمن جامی وی دغه وی ته ما نه واپس کړی واپس بیا واپس په درېیمه شپې بیا خوب ولیده وی ګوره هغه سړی خو د نه راغی نبي علیه السلام ورته خوب کې وی دې ورغی عبدالرحمن جامی د مته تا ته ما منې نه کړي وی جنو ته ما منې کې خو زه خو هم د نبي علیه السلام مبارک ملاقات نه راغلی جیل کې واچ په څلورمه شپه بیا نبي علیه السلام یې په خوب کې ولید وی دا سړی جیل کې ولې واچو گورنر ته وی صاحب تاسو وی چې مې پرېږده هغه صبرېږي نه واپس راځي نو ما جیل کې واچو وی دا مخرور نه دی ملزم نه دی چې ته جیل کې ځې وی جی ولې منې کې اخر ولې منې کې څه چل دی وی دی یو قصیده یو شی اشعار نعتونه جوړ کړي یو څو اشعار یې جوړ کړي او کدی راغی او زما د قبر مخکې د اشعار وی دومره خشته مزیدار اشعار دي چې ممکن ده چې د قبر نه دواړه لاسونه راوباسم او د سره حرکت یې وکړم ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
قل رب زدني علما. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من جاءه الموت ليطلب العلم وهو يحيي به الإسلام فبينه وبين النبيين درجة واحدة في الجنة أو كما قال. زمارتی تو رمزی و علاقی او د خوشا اوسیدون کی غیرتمند و فختنو مسلمانانو، تاسو ته پته ده موږ نن په تو رمزو کې ډیګرام جرندې سره دا چې کوم زموږ مدرسه د ادارة الحدیث په نوم باندې یادېږي، موږ او تاسو په دې کې راجمع یو. زما مشرور شیخ صاحب محترم الله دې زندګۍ کې برکت پیدا کی، انشاءاللہ العزیز هغه به تفصیلی بیان کوي او دا مخامخ کم طالبان چې تاسو تخکاری دی طالبانو سخت کال په دې مدرسه کې د وړې دورې سبقونه ویلي د هغې نه فارغ شوي دي. انشاءالله شیخ صاحب به په خپل لاس باندې دوی نه سندونه هم ورکوي او د هغې نه پس به شیخ صاحب بیان کوي. ما خو محتمم صاحب ته وختي مې چې زه پکې بیان نه کوم، هغه وی یو دوه درې خبرې خیر دی وکړه، ما له حیا هم راځي شیخ صاحب ناست دی. رونو د علم په باره کې یو دوه خبرې به درته وکړم. د دواړو جهانو سردار مبارک فرمایي من جاءه الموت، کم انسان له چې مرګ راغی او دی د علم طلب کوي چې دا دین پې را جمدی کم، د اسلام عقاید را جمدی کم او دا دین خلکو ته ورسوم، او د دغه طالب العلم په دوران کې د انسان له مرګ راشي، نو د دواړو جهانو سردار مبارک فرمایي چې د دو د پیغمبر په مابین کې به پیغمبرانو په مابین کې به یو درجه فرقي. په جنت کې 100 درجې دي، په 100 درجه باندې به پیغمبرانی او په یو کم 100 درجه د هغې نه یو درجه ښکته به دغه طالبان او دا علما وي. د طالب لوی شان ترې نه معلومیږي. موږ تکمیل کو زموږ استازو مولانا عبدالحق صاحب هغه سره هم د منطقو دا کتابونه ووي، د هغې نه پس بیا لاړم تورو ته هلته هم تکمیل کو. نو زموږ یو استاز و هغه راته خبره کوله، وی دې ځای کې د تورو کې موږ سره په مدرسه کې یو طالب او واقعي ډېر زیات طالبان هغې مدرسه کې دیرو سبق به وي او د هغې د تکمیل دا کتابونه او دا تکمیل ډېر زیات مشهور. نو وی د باجوړ یو طالب را سره دې ځای کې مدرسه کې دیرو، وی بیا په مدرسه کې ګڼه وانه هغه موږ یو جومات ته ولیږه او دا د کاپیې طالبو او پخوا زمانه کې به خلکو دا کتابونه بعضې یادول، کاپیا باشافیا تلحیص سلم حسامی ان پنج کیات کن کې شوی مولوی نظامی. نو دغې د کاپیې د طالب به دا کاپیه یادوله، دا الف لام اسمی دی او جنسی دی، استعراقی دی، وحد خارجي دی او تی د وحدت او نوعي او فردي او جنسی وغیره. نو په جمعات کې دی رو، نو دغه د باجوړ د طالب باندې ننکې راوخته. علاج یې کېده خو مسافر طالب و چا پسه دومره پروا نه ساتله، د هغې ننکې د لاسه هغه طالب وفات شو. خو دې طالب طریقه دا وه چې ده به صرف فرض مونځ کو، سنت به هم نه کول. نو د محلې خلکو به ورته طالب جانه چې نفل نه کوې نو دا سنت خو کوه که نه. نو چې سلام به استاد وګرځو نو رخیل کې به کاپیه پرته وه، بیا راواغېسته که چا دی اعتراض وکړه د هغې دا جواب و، که چا دی اعتراض وکړه د هغې دا جواب، سنت به نه کول. نو مقتدیانو ورته وی، د محلې مشرانو ورته وی چې طالب جانه که فرض کې او دا سنت هم ورسره او که نوافل نه کې، نو ده به ورته وی چې دا کاپیه به م راله پلار یادوي چې دا فرض او دا واجباتو کم دام ماله ډېر دی.
د الله شان ته ګوره د هغې نه نکې د لاس هغه طالب وفات شو د محلي خلکو وی چې دته خو به موږ باجوړ مولاوي اوس موږ ته پته نه لګي چې په باجوړ کې دی د کومې علاقې سره تعلق ساتي دی به موږ باجوړ کې کم ځای ګرځو مشورې په دې باندې وکړه چې یاره زموږ د کلي دا کومه مقبره ده همدې کې به دفن کړو هغه د باجوړ طالب هغې تورو کې مدرسه دغه کې د مقبره کې دفن شو اتنه میاشتې تیرې شوې چې یو بوډی د باجوړ نه راله او هغې مدرسې ته لاړه د تورو مدرسې ته هلته یې تپوس وکړه چې زما یو زوی دلته دیره و دا یې نوم و دی شکل و دی د پلار نوم و دلته ما رالیږلی و سبق یې وي هغې مدرسانو ورته ده ونه وي چې بیا ستا هغه زوی خو وفات شوی دی ورته یې وي یاره دلته مدرسه کې دیره و خو دلته ګڼه زیاته و نو پلانکې محلې ته موږ لیږلی دی هلته جومات کې دیره و هلته لاړه شه دا بوډۍ ابې هغې محلې ته راله او د هغې ځای د خلکو نه یې تپوس وکړه چې یاره زما یو بچی و او ستاسو دی جومات کې دیره و دا یې نوم و د پلار یې دا نوم و هغوی ورته وی ابې د هغه خو تقریبا 8 میاشتې شوي دي چې هغه وفات شوی دی ښه چې وفات شو نو سم که وی سم که خو دلته م ښخ که که نه ویه بچی تاسو زما دا بچی باجوړ ته ولې نه راوړه زما خاون مړ دی زما نور بچی نشته زما صرف دا یو بچی و او دې مې د مدرسې ته رالیږلی و چې الله د ده نه عالم جوړ کړي نور اولاد مې نشته نو زه خو د باجوړ نه د دې بچی قبر له دلته نشم راتلی تاسو هلته ولې نه راوړه هغې خلکو ورته وی یاره ابې موږ ته د ده ځای نو معلوم موږ هم د ده نه تپوس نو کړی او ده به وی چې د باجوړ یم باجوړ خو لوی ښار و دی به موږ کم ځای کې هغلته ګرځو خیره بیا ورته وی تاسو به راوړی وه خو بوډۍ ښځه وه دوی ورته وی بیا موږ ته ځای نو معلوم ښه نو وی اوس داسې چلو کې چې زما دا بچی راوباسئ او زه ځان سره واپس باجوړ ته وړم هلته ښخوم خلکو ورته وی بیا سړی چې خخ کې او د هغه د قبر نه را روان شي نو هغه ساعت یې خېټې ډس کړي ستا د بچي غوښې به چینجو خوړلي د هغه صرف اډوکې به پاتې نو په هغې ډانچه باندې سکې او اوس ستا په ذهن کې د بچي د روغ وجود هغه نقشه ده بیا به هغې ډوکو ته وګورې ته راته مړه نه شي دا بیا ورته وي همدغه ډوکې وړم بوجۍ کې خو باجوړ کې ښخوم دلته بچې نه پرېږدم خلکو ورته ډېر زیات منت سماجت وکړو خو ابې خبره نه منله بعضې هلکانو ورته وی راځه چې د ارمان درله ورجو هغې بوډۍ ابې سره د محلې څه کسان را روان شو هغه قبر یې کنستل شروع کړل چې داسې لږې ښکته که ورته یې ګوره ابې یا هلته خاورو کې پروت یا دلته پروت هلته هم مخنینې دلته هم مخنینې ګورې دا ډوکې را باندې مه راوباسه ابې وی دا ډوکې ځان سره وړم خو به دلته نه پرېږدم چې قبر یې کله ښکته که او تبې یې تلر کړې هغه د باجوړ د کاپیې طالب په قبر کې زمونږ استاز وی بلکل روغ پروت او د هغه د پتونونو منځ کې یو ګل را زرغون شوی او دې زنې سره پروت و دې پوزې ته او داسې خوشبویي کوله چې هغه خلکو وی داسې خوشبویي چې ته موږ نه ده محسوسه کړې بوډۍ بیا چې د هغه وجود له ګوتې یې وړې وجود یې پوس انصاف دارو دا خو مراله جمدیز وی خخ کړی دی د هغه وجود خو کلک نه دی د هغه وجود خو روغ دی خوده دی ورته یې وی ابې 8 میاشتې چې روغ انسان هم خخ کې اکسیجن پې بند شي قبر کې جمدی نه پاتې کېږي خو دا طالب دی په دې وجه باندې د ده د غوښه خاورو نه ده خوړلې ابې ورته څه وایي وی ای بچیا هم د دې ورځې دپاره ما راوړې وې تبې ورپسې کېدې خاورې ور باندې ور واړوې بس د نن نه پس به زه خپل بچي پسې نه جاړم رونو را طالب ډېر لوی شان دی الحمدلله دنیا کې م الله یو مرتبه ورکړې ده انشاءالله العزیز قبر کې به هم دا طالبان روغ پراتی نورې خبرې نه کوم انشاءالله زموږ شیخ صاحب به خیري بیان کوي
الحمدلله د الله پاک لاک لاک شکر دی او زمونږ د باباجي دعاګانې دي هغه موږ ته الله قبول کړي دي او زما مشر ورور شیخ صاحب ته به ډېرې زیاتې دعاګانې کولې هغې زمانه کې زه طالب وم خو الحمدلله شیخ صاحب مدرس و د 21 کالو په عمر کې زمونږ شیخ صاحب الحمدلله دا درس شروع کړی دی 21 کالو عمر کې څومره کم عمر دی ډېر زیات کم عمر خو باباجي په کور کې لویه هستي وه والد صاحب مکلک عالم و زیات کتابونه هغوی سره ویلي وو د 21 کالو عمر کې مدرس شوی دی او د احادیثو درس یې د کم وخت نه شروع کړی دی ما په خپله دا کتابونه چې به وې شیخ صاحب سره مې دا واړه کتابونه په یادو باندې شروع کړي دا نحو امیر ما ته به شیخ صاحب دا رکوټ شر جامع دا یادوه دا به ما نه اورو دا میزان الصرف به ما نه اورو والد صاحب مې را سره دا صرف مې شروع کړی اوس هم ما ته الحمدلله یاد دی بدانه صدق الله تعالی فی الدارین کې پهلې صحیح ثلاثي مجرد راشد بابسته ما نه تپوس کوه ما ته یاد دی ځکه والو به نو زه په اتم جماعت کې او په اتم جماعت کې نو شیخ صاحب له به زمونږ چوټیانې وې مدرسې ته به زه لاړم د دوی ټلو ته به ما کتل چې کله به د ټلې ختمه کړه نو ما ته به پکې سبق وې زه په اتم جماعت کې وم چې شیخ صاحب د هغې وخت نه د احادیثو درس شروع کړی دی زه اتم جماعت کې وم په هغې وخت کې 1988 کې زه اتم جماعت کې وم شیخ صاحب الحمدلله حدیث پڑھاول او په ړومبي کال باندې چې مدرس شو نو 18 کتاب یې په ړومبي کال باندې الحمدلله دا پړو کړی دي او د نحو امیر نه چې شروع کې نو قاضی حمدالله امیر زاهد مولا جلال یو کتاب داسې نشته چې شیخ صاحب دغه پړو کړی دي او الحمدلله ټول عمر په چوټیانو کې دورې کړې دي د نحو دوره به کوله د میراثو دوره به الحمدلله شیخ صاحب کوله بیا به وړه دوره کوله ټول عمر الحمدلله د حدیثو درس یې کړی دی اوس هم ماته هغه وخت یاد دی داسې وخت به په شیخ صاحب باندې راغی یو ځل ورته کور کې په میز باندې چې ښودی وه کتاب به کتل المارۍ نه دا کتاب راواله دا راواله شیخ صاحب مدرسې ته لاړه خو دا ورته پته نه وه لګېدلې چې ما سهار چې څکلې ده او که ما نه ده څکلې ډېرې زیاتې خوارې الحمدلله کړي دي او یو خبره به په فخر باندې وکړم پاکستان کې چې څومره محدثین دي تر هغې تقي عثماني صاحب پورې یو به پیدا نه کې چې په یوازې باندې دورې حدیث پرړو کړي بغیر زموږ د شیخ صاحب نه ټول د دورې حدیث کتابونه دا به شیخ صاحب په یوازې باندې الحمدلله دا پړاول دا بیا وروسته دا بعضې کتابونه اوس هم الحمدلله بخاري جلد اول ورسرې وي بخاري جلد ثاني ورسرې وي ترمذي جلد اول ورسرې وي ترمذي جلد ثاني ورسرې وي او کال انشاءالله العزیز ابدرد مني زحمت ته وي موږ بعضې وخت کورونو کې مشوره وکړو شیخ صاحب الحمدلله زموږ خبره مني ما یې ورته یم چې یو څو کتابونه پکې کال له دور حدیث نور هم زیات کا یو ځل تنګي کې شیخ صاحب په یوازې دور حدیث پړاوه نو مشر شیخ صاحب حسن جان مولوي صاحب له الله ډېر لوی علم ورکړی او بالکل تا به وی چې پی ډي ډاکټر دی د حدیث نو هغه سره دورې حدیثه ختم وکړو نو هغه سره ګاډي کې کېناستم راتلم موږ به د هغه علم ته حیران هغه ما ته وی یوسف احمد وی زه ستا د ورور د شیخ صاحب